بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. دا بل روایت کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه د نبی صلی الله علیه وسلم نه ذکر کړي چې نبی علیہ السلام وی اوچت لاس غوره دی د کته لاس نه. ابتدا د صدقې او د خیرات کوه د هغه چا نه چې ستا په عیال کې راځي. غوره صدقه هغه ده چې پس په مالدارۍ نه چا چې ځان د سوال نه بچ که الله به د سوال نه وساتي، او چا چې ځان مستغني که بے پروايي که الله رب العالمین په دې د خلکو نه بے پروا کی الله به غني. په دې روایت کې یو خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اوچت لاس غوره دی د کته لاس نه. نو اوچت لاس ورکون کې دی او کته لاس اغستون کې دی. ورکون کې لاس غوره دی دا اغستون کې نه، ځکه چې ورکون کې ته اجر او ثواب دی. ورکون کې خیرات کوي، صدقه کوي، نو هغه غوره دی من الید السفلی د کته لاس نه چې هغه اغستون کې دی. یا ورکون کې لاس غوره دی د سوال کون کې لاس نه. کته لاس کم دی سوالګیر دی که نه، چې دی څه دی سوال کوي لاس نیسي. البته الا فی النسوار، نسوارو کې داسې نه ده. نسوارو کې سوالګیر لاس بری تا نسواری که سره خپل پونی بورې ډکې نو د بل نه څه غواړي، یاسې چې بل پونی وکشي کنه نو د دور د زله میرګول شاسي چیرې د دا کې دې شي لیک تیزي وې تراکته یو چونډې ٹھیک ده ناغه ورته د سلاس ونیسي او دې تر واخلي دې کې وسوک د سوالګي د بره لاس دی. صحیح ده. او بیا فرمایي دویمه خبره په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوي چې ابتدا د هغه چانه کوه چې ستا په عیال کې دي، په اهل او عیال کې. دا دی باندې خو ګڼ روایات تیر شو چې خپل اهل او عیال باندې خرچه کول سبب د اجر او د ثواب. دریمه ټوکړه د حدیث تاره چې غوره صدقه هغه ده چې پس په مالدارۍ نه وي. څه مطلب و؟ داسې صدقه وکړه چې تا ته هم دې ګورې څه پاتې شي، هسې نه چې ټول ولګې که نه، نو ستا دپاره به هم بیا څه نه وي، ستا د اهلو عیال دپاره به هم څه نه وي. نو ځان له هم ترې څه ناڅه پرېږده، ګورې ټول مه خرچ کوه. چا چې خرچ کول هغه خو عجیبه خلک وو، لکه صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه، هغه جدا ایمان. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي که الله ستاسو نه ټول مال وغواړي تاسو به بخل وکړئ. کېدای شي بیا دغه ټوله صدقه دې چې ورکړې ده دا په دوړی کې داسې د خولې نه دې داسې خبرې وځي چې د هغې د وجې نه هغه صدقه هم لاړې شي او ثواب هم لاړ شي، مال هم لاړې او ثواب هم لاړ. نو غوره صدقه هغه د عن ظهر غنا چې پس د مالدارۍ نه وي، مطلب چې کم از کم تا سره هم څه پاتې شي، هسې نه چې ته بیا سوالونه کوې. او څلورمه خبره حدیث کې دا وایي چا چې ځان د سوال نه بچ که الله رب العالمین به دې د سوال نه بچ کړي، الله به بچ ساتي. بیا چې دې سوال نه کوي که نه نو الله رب العالمین به دې د سوال نه بچ ساتي. خو چې کو دې سوالونه کوي او سوالګیر دی نو خامخا بیا په دې کې مبتلا دی. دی به الله رب العالمین وزم دی ته مخلوق ته لاس نیسي، د مخلوق نه غواړي نو به زم دی مدد نه کوم، لګیا اوسه غواړه. او دا مسله ده بیا چې د مخلوق نه غواړي نو ګورې الله په دې باندې خفه کېږي. او مخلوق
هم په دې باندې خفه کېږي چې ته څه غواړې، او چې د الله نه غواړي نو الله په دې باندې څه دی خوشحالي، چې ته نه غواړي نو خفه کېږي. د الله نه چې څومره غواړي نو غواړه. او چا چې ځان مستغني که د مخلوق نه، الله رب العالمین به دې مستغني جوړ کړي. الله به دې د خلکو نه بې پروا کړي، هېڅ چا ته به ضرورت نه راځي. خو چې کله د ځان کې استغنا پیدا کړله، ځان یې بې پروا که د خلکو نه، ځان د خلکو نه حاجتونه نه غوښتل، نو الله رب العالمین به دې څه کړي مستغني کی. الله به هم بې چاته نه محتاجه کوي، صرف خپل در ته به محتاج وي، د هغه در ته به محتاج وي. وعنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال، ابو هريره رضی الله عنه نے روایت دی د نبی صلی الله علیه وسلم نے ذکر کی، قال الید العلیا، لاس اوچت یعنی لاس ورکون کې خیر ورده من الید السفلا، د لاندې لاسنا د سوالګر او اغستون کې لاسنا. وابدا شروع کوه به من پاغه چا تعول چې ستا په عیال کې راځي. وخیر الصدقه، غوره صدقه ما کان عن ظهر غنا، هغه چې پس مالداري نه وي. ومن یستعفف یعفه الله، چا چې ځان بچ که د سوال نه، الله به دې بچ کړي د سوال نه. ومن یستغني یغنیه الله، چا چې ځان مستغني کنو الله رب العالمین به دې مستغني کی. الله رب العالمین دې امر. ربنا ظلمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك